صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. مخکنا بحث زمونږ دا روان دی چې کم کم صفات دي او کم کسان دي چې الله هغې سره مینه کوي او کم هغه دي چې الله هغې سره مینه نه کوي. چا سره چې مینه نه کوي محبت ورسره نه کوي د هغې فهرست نسبتا اوږد ډېر شی پای کې بیان شوي دي. نن نه انشاءالله موږ پای کې مصرفین باره کې به خبرې کوو. الله مصرفین نه خوښوي، مصرفین سره مینه نه کوي. مصرفین دا مصرف جمع دی. مصرف وتلی دی لفظ د اسراف نه. د اسراف معنی دا ده عربی کې چې د اعتدال د ضرورت خبره انسان پرېږدي، کار پرېږدي او د هغې نه سیوا والی وکړي. عدل پرېږدي، انصاف پرېږدي او ظلم وکړي. نو دې ظلم ته به اسراف وایي، زیاتی کول. شریعت کې دې دواړو څیزونو ته که سړی په ځان زیاتی کوي که په بل زیاتی کوي، پاشیاو کې زیاتی کوي، انصاف پرېږدي یا مال بې ځایه خرچ کوي، دې ټولو ته شریعت کې اسراف وایي. خو بنیادي مفهوم د دې دی عدل لار پرېښودل او د هغې نه وړاندې کېدل. آیت کریمه کومه چې مونږ وایو ته دا کار مه کوه، پرېږده مړه دلته کښېنه سړیه. کمقل سړی د بل کار نشته، بس خدا اوتې بوتې به کوي دی کوي دی خلک به تخپې اړې راړې راځه دی خوا دی خوا راځه پرېږده کښېنه وه ټک ټک سره عادت دي نو دوی په دې نه پوهېږي چې یو بل چا څومره ناکاره سړی. د عدل لار پرېښودل، اعتدال پرېښودل او د هغې په ځای بل څه خپلول دې ته اسراف وایي. الله رب العزت د خپلو خاص بندګانو چې هغې ته عباد الرحمن وایي، د هغې صفت چې بیانوي ګڼ صفات دي د هغې، خو د هغې یو صفت یې دا دی ښودلی دی سورة الفرقان کې چې والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. دا الله نیکان بندگان هغه دي چې کله خرچه کوي نو اسراف نه کوي. اسراف معنی بې ځایه خرچ کول. بې ځایه څه ته وایي؟ یو خو زمونږ خلک نن سبا اخراجات کوي، واده کې، غم کې، خاده کې، پای کې د الله او د رسول مرضا نه وي بلکې یو رواج وي. دا اسراف دی. واده کې انسان باندې څه راځي؟ کمه خرچه دله ضروري ده چې دی په واده کې وکړي. نو پای کې یو خرچ د مهر ده چې انسان سره دومره طاقت موجودی چې دی
یو بنی آدم لا مہر ورکی او پداغې په بنیاد نکاح دا یو شرط. بل شرط بیا نکاح کول دی ایجاب و قبول لے د گواهانو په مخ کې. او دریم دا چې که وسې رسېدو پیسې ور سره وي قرضدار کېده نه نو د ملاپ نه وروسته دی ولیمه وکړي. دا د واده شرعي طریقه ده. په دې کې نه 200 جوړو ضرورت شته دی او نه پکې د 3 ورځو د خوراک ضرورت شته دی. دا ټول اسراف د بې ځایه. زمونږ خلق د هغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت د هغه طریقې باندې څه غرض نشته دی، څه شایع نه ګرېږي. په دا دی چې زمونږ رواج دا دی او دا خو زمونږ یو زوی دی او مونږ به چې کوم دی خپل د زړه بړاس وباسو. دا فضولیات په دې باندې مسلمانان هغې خپل ځان تباه کړ. په غم کې په انسان څه خرچه نه راځي، یو پیسه پې هم نه راځي. د هغې وجه دا ده چې د مړي دپاره صرف د کفن دفن انتظام پکار دی. اوس د کفن دفن انتظام نه کوي مسلمانان، بلکې دې خیال به ساتي چې میلمانه راځي نو هغې له به خوراک څنګه ورکوم، وریجې به کم ځای نه اخلم، غوړي به کم ځای نه اخلم. مسلمانی دې ځای ته راغلې ده، دا اسراف دی، دا بې ځایه خرچه ده. ځکه چې د دې خرچې اجازت الله او د هغه رسول نه دی کړی. اسراف دې ته نه وایي چې ته د خپل سمیع مطابق خرچ کړه. اسراف دې ته وایي چې د الله او د هغه د رسول د رضا نه بغیر یې خرچ کړي. په ښکاره دلیل درته وښیو. الله رب العزت انسان سره جوړه پیدا کړې ده زنانه. د دې په منځ کې یو رشته جوړه کړې ده، د نکاح رشته ده. هغه نکاح رشته چې راشي نو بیا قرآن مجید دا فرمایلی دی چې نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم. ستاسو کور والا دا ستاسو فصل دی، راتلل کې خپل فصل ته څنګه چې ستاسو خوښي. هر دانا بینا سړی پوهېږي په دې چې قرآن څه ویل غواړي. هم دا ویل غواړي چې د انسان دی جنسي تعلق صرف خپل کور والا سره بل چا سره به نه. دا الله ته مطلوب عمل دی. نکاح کولې دې لپاره شي چې د ښځې او د خاوند په منځ کې ښه مینه محبت او ښه تعلق. خو څه خلک داسې و په دنیا کې اوس به مي او شته دی چې هغې د خپلې ښځې نه علاوه عام زنانه نه بلکې نارینهو سره جنسي تعلق ساتي. داسې قوم دا د لوط علیه السلام قوم پای کې دا مرض و. نارینهو سره بدفعلی کول، بدکاری کول دا هغې عادت و. دا بې ځایه کار دی. خو تا قرآن لوستی دی چې قرآن هغې ته څه وایي؟ هغې ته قرآن مسرفین وایي. دا مسرفین دي، دی اسراف کړی دی. اسراف یوازې پیسو کې خرچې ته نه وایي بې ځایه. هر هغه کار چې تا د الله د قاعدې خلاف کړی دی، د هغه د رسول د قاعدې خلاف دی کړی دی، دا اسراف دی. ته چې ورته هر سړی وایه دا خلقو ته نوې اضافه ښکاري علم کې چې خدام پکې شته او دا قرآن کې شته دی. لوط علیہ السلام قوم الله تباه کړو او هغې دپاره الفاظ د مسرفین ویلي دي چې الله مسرفین سره مینه نه کوي. مسرفین کې یوازې دا نه دي چې پیسې بې ځایه خرچ کوي. دا حرکت چې کوي چې جنسي تعلق نارینهو سره ساتي نو الله دې سره مینه نه کوي. دا د الله د مینې او د محبت خلق نه دی، بلکې دا الله غیظ و غضب راځي په دغې خلقو باندې.
چې هغې دغه حرکات کوي. آیت کریمه کم چې لوست دی د سورۃ الانعام 141 آیت، په دې کې نتیجه خدا ښیي چې الله مسرفین نه خوښوي. دا خو نتیجه ده، خدا کم مسرفین دي. دا هغه مسرفین دي کم چې د الله نه سوا د بل د نوم منښت کوي، خپل مال لګوي د غیر الله په نوم، هغې ته د نزدېکت دپاره چې هغې ته نږدې شو، د هغې دپاره الله رب العزت ابتدا نه خپل یو قدرت ښیي. قدرت تاسو وینئ مشاهده کې راځي چې وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات. الله هغه ذات دی چې هغه پیدا کړي دي باغونه، معروشات بعضې خواري ځمکه باندې، وغیر معروشات او بعضې لکه تاسو راځئ د ما مخې ته ودرېږئ، دا درېږه دا رکو کوم ځای ودرېږئ تاسو؟ ته م رالې هلته مخامخ ودرېږئ، ته ته ما نه وویلې مه ودرېږه مخامخ. کار روان شروع شي د اول نه روان به وي داسې اوس ټوله ورځ. مشران کسان یې جماعت په آدابو نه پوهېږي، د خطبې او تقریر په آدابو نه پوهېږي، په دې نه پوهېږو چې دا کومو جماعتونو کې د آداب څوک نه ښیي چې هلته به څه حالي. زموږ خو وختي غوږونو پورې ورسېدل، شپه ورځ لګیا وي چې داسې کوئ داسې مه کوئ، داسې کوئ داسې مه کوئ. انسان چې کله تقریر شروع کی، خطبه شروع کی، هلته توجه مه تقسیموئ. داسې حافظ خو نه دی چې کنې بس حافظ یاد کړي دی او به وایي ته ده. دارنګې څوک مونځ کوي د هغه خوا کې ته دا چل کوي، د هغه توجه یې تقسیم کړه. انسان په یو ټایم کې دوه کاره نشي کولی. دا خو د الله تعالی خصوصیت دی چې هغه یو ټایم کې په اربونو کربونو لا تعداد کارونه کوي، هغه نه تقسیمېږي. د انسان توجه تقسیمېږي، دی بیا اوړې پوړې وایي. معروش او غیر معروش دوه قسمه باغونه الله پیدا کړي دي. بعضې معروشات دي خواره دي، هغې ته ضرورت نه وي د سفر کولو، لکه هندوانه یې ته د سفر ضرورت نه وي، معروش دي اوس. او بعضې داسې چې غیر معروشات دي، یعنې هغې ته به ته یا سفر جوړی یا به ورته ډکې ودرې غونې ته به ایښې دی، لکه توری وغیره. انګور دا یو مشاهده ده، الله دعوت راکوي موږ ته چې موږ دې وګورو، دې څیزونو ته وګوره. انګور سره د دې چې هغه ډېر بری او ډېر مضبوطه څانګې ده، لیکن د هغې هغه دانه ډېره وړه ده. او بلې غاړه ته هندوانه ځمکه باندې پرته وي، هغه څومره غټه وي. د دې آیت آخر کې یو خبره کوي قرآن مجید، هغه دا دی چې د دې ځمکه هم یوه ده او د دې اوبه هم یوه دي. دا مشاهده ده او تجربه د انسان په خپلو سترګو دا ویني. یو بېدینه سړی و دهرین، هغه د الله په قدرت اعتراض وکړو چې عجیبه کار دی، هندوانې له وړې وړې نری نری زیلې ورکړي دي، نو غټه هندوانه یې پکې جوړه کړې ده، او یو ام له ډېره غټه تنه ورکړې ده، خو واړه واړه څیزونه یې پکې. کله کله الله عین په موقع جواب کوي، اسباب جوړ شي، داسې اسباب جوړ شي جواب وکړي، حالات جوړ شي داسې. هغه د ام د بوټي د لاندې ولاړو نه پاس نه یو ام پوخ شوی و چېرته راوغورځېد. مسلمان ورته وایي چې شکر وباسه چې هندوانه نه وه، که دا یې دومره بره نه په سر راغلی وی، ته د الله په حکمتونو څه پوهېږې.
دا الله رب العزت حکمتونه ډېر زیات دي. په بعضو انسان پوه شي، په بعضو نه پوهېږي. سر سید احمد خان دا یو ډېر لوی سړی تېر شوی دی. آزاد خیالې سړی و، کله کله به اوتې بوتې مې وی. نو چاته یې ویل چې تقدیر صحیح. د یو دکان خوا کې ولاړو، شکرۍ پرته وه، شکرۍ کې چڼې پرتې وې. دا تقدیر دی، بس د دې نه یو راخلم خولې ته اچوم. دا تقدیر دی. اوس الله دغلته هم جواب کوي. ته چې خوله وازه کړه او دانه یې ویشتله، دا چې ته غاښ سره وجنګېده، ښکته وغورځېد، هلته یو چرګ سرېده، چرګ وخوړه. دا مشاهدات دي. انسان په خپل سترګو ویني چې دا کار داسې وشو. دا الله قدرتونه دي. باغونه معروشات او غیر معروشات، څه په خپله تنه ولاړي، څه په خپله تنه نه ودرېږي. ته انسان سفر جوړ. دا نن سبا وګورئ، خټکي دي، هندوانې دي، خربوزي دي، ترې بادرنګونه دي، تورې دي. دا وګوره الله کم کم سیز پیدا کړی او څنګه یې پیدا کړی. یو ځمکه وی مختلف قسمه بوټي دي پای کې. سوال دا چې که دنیا څوک خالق و مالک نه و، د دې چلوونکی نه و چېرته بالفرض، نو دا څوک کوي؟ ماده یا ایټم چې هغه کې خپل عقل نشته، دا کار هغه څنګه وکړي؟ دا هغه نشي کولی. بیا بل مثال پیش کی، والنخل والزرع. الله چې کوم مثال پیش کی، هغه د عرب مطابق پیش کی. او دا غي سبب دا دی چې قرآن خو نازل شوی عرب کې دی. ناغي ته وایي چې تاسو ګورئ چې الله کجور پیدا کړی دی. النخل، نخل څخه واړه واړه، خو نخل باسقات ډېرې دنګې دنګې، او لها طلع ندید، د هغې ګوچې ډېرې عجیبه عجیبه وي. دی ځان له یو دعوت درکو، زمونږ علاقو کې خو کجوري نشته، او خاص کر چې کله دا پیداوار کېږي د دی، نو دا څنګه وي، په کڅوړه کې څنګه بندوي، هغه کولاویږي څنګه، بیا د هغې هغه میخکي څیزونه څنګه کولو شي، الله هغې نه څنګه کجوره جوړه کړي. دا یو دعوت دی، دا مشاهده کول غواړي. دا کجورې چې تاسو یې دا الله پیدا کړي دي. او دارنګې زرع، فصل، دا ټول مختلفاً اکلهو، دا هر یو فصل، دا هر یوې میوې خوند الله جدا جدا پیدا کړی. مختلفاً اکلهو، اکل مزو ته وایي، خوند. لکه غلیط کې وګوره جوار، د جوارو خوند څنګه وي، د غنمو خوند څنګه وي. حال دا چې د کمې ځمکې نه جوار پیدا کېږي، غنم هم د هغې نه پیدا کېږي. د هندوانې خوند څنګه وي، او د خربوزې او تربوزې خوند څنګه وي. دا سوال دی. الله انسانان په خپل توحید پوهوي چې تاسو خپل رب وپېژنئ. فصلونه، نور، ستوري، سپوږمۍ، دا الله پیدا کړي دي زموږ فایدې لپاره. دا مقصد نه دی چې انسان د دې عبادت شروع کړي، بلکې دا زموږ د مزو اخیستلو لپاره الله پیدا کړي. بیا دوه څیزونه پکې بالخصوص ذکر کوي، والزیتون والرمان، خونه او انار. زمیدار خلق هغې چې کله خونه لیدلي او انار یې لیدلي، نو پوهېږي به چې د دواړو تنه هم تقریبا یو شان دي، او پاڼه هم تقریبا یو شان دي. د خونه او د انار پاڼې تقریبا یو شان دي، او تنه هم یو شان دي.
قرآن دیتا متشابه او غیر متشابه ہوئی. متشابه یو شانتنی پاڑ کے ون کے غیر متشابه او پمیوه کې یو شان نری دی بل دعوت در کو چې راشه وګوره دا څوک کوي دا الله کوي که نه څوک پیر فقیر صاحب یې کوي دا الله جوړ کړي دي که نه چا نبي ولی کړي دي دا څوک کوي قرآن چې کومه نتیجه وباسي نه نتیجه دا ده بیا چې کوم ذات دا کړي نو ته زکات او عشر د هغه په نوم ورکړه کوم ذات چې دا کړي منښت د هغه د نوم ورکړه دا نه چې پیداوار الله کړی دی ځمکه الله پیدا کړی دی ورله اوبه الله پیدا کړي دي او چې کله د هغې فصل د آمدنۍ وخت راشي نو تاسو الله پرېښی دی او د یو په نوم وږې او د بل په نوم وږې ورکوئ الله هم پرېښی دی د یو به د نوم منښتې ورکوئ د بل د نوم منښتې ورکوئ دا هغه شرک و چې قرآن دې ته اسراف وایي دا بې ځایه کار دی د مکې د مشرکانو ذکر قرآن مجید دې صورت کې کړی دی بلکې مفسرین خدا وایي چې که سړی د مکې د مشرکانو شرک ګوري او د سورة الانعام دا ټول چپټر دی ولولي ټول صورت دی ولولي نن ډېر شي خلق داسې شته دی چې هغوی د پیر صاحب د رضا لپاره خپل بچي حلالوي اخباراتو کې راځي دا خو مشرکان هم کول قرآن فرمایي شیطان ورته دا عمل ښایسته کړی دی چې تاسو د خپلو بوتانو په نوم باندې د خپلو پیرانو په نوم باندې خپل بچي حلال کړي ډېر خلق دي چې هغوی نن لوڼه د پیرانو په نوم ورکوي تپوسو کې دا یې چاله وکړی دا مې پلانکي له خیراتي ورکړه د خیراتي دا مطلب چې مهر یې نه مسلمانی چې دې ځای ته راشي سړی ډېر خفه شي مسلمانی دی کې نه دا کم زموږ خلک چې حرکات سکرات کوي یو داسې زنانه چې هغه خپل ځان وبخي یا پلار مور وبخي چاته یې وبخي نو هغه صرف یو ذات دی چې هغه ته بخل کولی شي هغه ذات دی د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قرآن مجید کې تصریح شته دی چې که یو ښځه راشي او هغه خپل ځان پیغمبر ته وبخي چې زه ستا یم د مهر نه بغیر قرآن وی ستا لپاره جایز دی هله هغې چې پیغمبر هغې ته ها وکړي او هلته یې فرمایلی دی خاصة لک من دون المؤمنین دا حکم خاص دی ستا لپاره مؤمنانو لپاره نه دی دا څنګه پیران صاحبان دي چې چا ورله لور ورکړی د خیراتي چا ورله زوی ورکړی د خیراتي چا ورله خور ورکړی د خیراتي مهر نشته چې مهر نه نکاح کېږي د پیغمبر دی سو جهالت د مشرکانو خو ډېر زیات و خو دا نن چې کوم صاحبان دي دی جهالت خو د هغې نه هم ډېر شوی د پیر نه څه شی جوړ کړی په پیر باندې نه مونځ شته نه روژه شته نه حج شته نه زکات شته بس هغه ټول عمر مزې کوي او دا عجیبه مریدان دي د پیر صاحب ټولې خرمستی د مریدانو په مال باندې کېږي او د مرید کار د پیر صاحب په دعا کېږي اتنے سوچ کړی جب یعنی مرید با پیر صاحب له جیب ډکوي کرای به دی مرید دی ته محتاج دی خو چې هغه دی ته دعا کې دي ټوپونه وایي سمکاري شوي دا سمه لانجه یې جوړه کړه دا بېوقوف مخلوق دی پیر صاحب هم الله ته محتاج دی عام انسان هم الله ته محتاج دی پکار دا ہے چې هر انسان کا پیر دی او که فقیر دی نبی دی او که غیر نبی دی عام مسلمان دی او که خاص مسلمان دی
دې خپل رب ته د نزدېکت ذریعه تلاش کړي، رب ته ځان نزدې کړي. دا زیتون او رمان متشابه هم وغیر متشابه دا یو شانتی دی او نه دی یو شان. څه مطلب؟ پاڼو کې یو شانتی دی، ځمکه کې یو شانتی دی، اوبو کې یو شانتی دی، خو غیر متشابه میوه کې یو شان نه دی. دا دی کې چا کړی دا کار؟ کم ذات دارې چې هغه دا کار وکړه داسې چې یو اوبه ده، یو ځمکه ده، یو فصل دی، یو موسم دی، یو شی یو شانتی دی، بل شان. تو بیا فرمائی کلو من ثمره اذا اسمر، خورئ تاسو د دې د میوونه کله چې دا میوه ونیسي. میوه چې ونیسي نو میوه بیا پخېدو ته پرېښودل پکار دي. په مونږ باندې مادیت غالب شوی دی، که زمیندار دی نو په هغه باندې دا غالب ده دا خبره چې زه به ډېرې پیسې څنګه ګټم. په خول څوک نه کوي، بس کاربیټ یو شی دی پکې کېږي، هغه بې موسمه رنګ ونیسي، خوند پکې ډوي نه. اسمر دا مطلب دی چې بوټو کې پوخ شي، چې بوټي کې پوخ شي نه هغه بیا ټیک ده. سکول دوران کې زمونږ بعضې ملګرو غلا کوله لوکاټو، استادان خو ډېر هوښیار دي. د بعضې کسانو خېټې به خرابې شي، د هغې وجه دا وه چې لوکاټ به کچم و او ګرم به مو. استادانو موږ ته به ویل چې ګوره د غلا لوکاټ چې څوک خوري که نه، و د هغې همیشه د ستوني خېټه خراب وي. مطلب د هغې دا و چې دا خو پخېدو ته پرېږدی، چې پاخه دې کړه نو دا بیا لږ یخ کې، یخېدو نه وروسته پوستکې ته لرې کې نو بیا وخورې. خو دا ډېر مفید څیز دی، دا لوکاټ دی. د ګرمۍ د وجې چې کومه معده خرابېږي د هغې دپاره دا علاج دی. زمونږ خلکو لوکاټ وکړې کاربیټ کې ښودل شروع کړل. اوس لوکاټ کې چې تا کاربیټ کې خو داسې هم نازک شی دی برابر دی. قرآن ډېر خوږ کتاب دی. کلو من ثمره اذا اثمر. قرآن هسې منلو باندې کار نه کېږي، په پوهېدو کار کېږي چې په دې پوه شي او عمل پې وکړي. میوې چې پخه شوه نو بیا وخوره. ته چې کچه مې وخورې نو ستا معده به خرابوي. موږ بار بار ویلي دي خلکو ته چې تاسو کچه میوې مه خورئ، دا د هیضې باعث جوړېږي. ماشومان دي یو څیز پسې جاړي، د ماشوم جړه خلک نه برداشت کوي، خو تا له پکار دی چې تا برداشت کړې. د هغې وجه دا چې ته کله هغه له کچه څیز ورکړې، څښا څیز ورکړې، خیرن څیز ورکړې، هغه وخوري نو بیا به څه چلي؟ بیا به د لاس ووینځ دی نو مړ به شي درنه. اولاد دا د الله نعمت دی او د الله احسان دی. دا جړه چې هغه کوي نو کوي دی جړه. کله کله ماشومان لپاره جړه ضروري، چې بیمار نه وي او څه ځای یې خوږېږي نه پرې چې وجاړي. دا نه څه عیب دی او نه داسې شي ارولی دی، دا ګپ شپ لګوي خلک. ماشومان ورزش نشي کولی، دې وجې نه الله هغې کې داسې څیزونه پیدا کړي چې د هغه وجود ګرم راګرم شي. د ماشوم جړا ته مه ګوره چې ته هغه باندې کچه شی خورې، هیضه به پرې راشي، بلا شی نمکیات به تیوځي، بیا به کله یو خوا ګرځی کله یو بل خوا ګرځی. یو شی چې پوخ نه دی نو هغه مه خوره. پخوا یې مونږ ته کیسه یې کوله، پنځم جماعت کې مونږ کیسه یې لوسته چې یو سړي سوځېدلې ډوډۍ خوړلې وه، ډاکټر له لاړ خېټه یې خراب وه، وی هغه ولې د سترګو علاج شروع کړ.
یو ورته چې عجیبه زما خېټه خراب او ته سترګو علاج کې هغه ورته ستا نظر نه لګي که ستا نظر لګېدی تا به دغه نه خوړه دا خو د کیسې لیکن د عبرت په دی کې چې انسانانو له الله سوچ ورکړی دی قرآن فرمایلی دی ستا دپاره طیبات حلال دي طیبات مزیدارو څیزونو ته وایي چې سترګې اخلي طیبات حلالو څیزونو ته وایي نو مزیدار او حلال څیز دا خوړل پکار دي میوه پخه خورئ کچه میوه مه خورئ او چې تا په مصنوعي طور پخه کړې ده نو هغه پخه نه ده نو ځکه پیسې دې پې ولګولې نور د خوراک نه یې وغورځې دا ماده پرستي ده پیسه دومره خپلول نه دي پکار څومره زموږ خلکو چې خپله کړې ده دې نه څه نه جوړېږي دا کم خلک چې لوی لوی لینډ لاډاني بلا شی دولتي ورسره دي ځان سره څومره پیسې وړي خبر هېڅ څه شی نه وړي سر په مسلمان او غیر مسلم کې فرق دا دی چې مسلمان هغه خپل ژوند د الله او د هغه د رسول د قاعدې مطابق تېروي او غیر مسلم دغه پابندي نه کوي اوس دې کچه څیزونو کې جسمانی نقصان دی تو دی وجہ غیر مسلم بتا باندې کچا میوه نه خرڅوي هغه د دین د وجه نه هغه د دې وجې چې دا د انسان له نقصان ورکوي مونږ یو مسلمانانو یو بل ته وایو السلام علیکم تا ته به زما د لاس نه او د ژبې نه نقصان نه در رسي خو میوه پې کچه خورم په دې وجه دا چې موږ د خپل اسلام هم نه معلوم اسلام خپل معلوم کې د اسلام مطابق جون تیر کې خورے من ثمره اذا اثمر واتو حقه یوم حصاده او ورکوي د دې حق د دې د الله پروز یعنی کله چې تاسو غره تیار کړه نو حق ورکوي تاسو کې مشران حکم کسان دي مونږ ته یاد دي چې پخوا به غله څنګه وشوله باغ به څنګه وشو نو یو کار به دا و چې د الله حق به د درمز نه لیږه د درمز نه به د الله حق یعنې زکات تقسیم شه او دویم دا چې آواز به وشو چې باغ تاله دی دا ډېر ښه روایت کومو خلقو چې به څه غله مله یا څه شی نه یې ولړل مشران ته به یاد موږ به غنم نه راټولل جوارو کې ټانټو کې موږ وږي نه کتل دا بظاهر وړې خبرې دي لیکن د مال د ډېرولو دپاره دا صدقات ضروري دي دا دواړه څیزونه زمونږ د پټو نه وتې دي نه څوک زکات د هلته نه ورکوي او نه څه مال تاله کوي هر څوک هر شی خپل کور ته وړي بس ځان سره سنبالوي خو د هغې نقصان دا شو چې زمونږ ملکونو کې د غلې کمې راغی د پیو کمې راغی د میوو کمې راغی حدیث کې راځي صدقات دا چې کم دی مال کمی نه دا مال ډېری دا الله په نوم لګول دا مال کمی نه دې سره مال ډېرېږي خو په دې هغه څوک پوهېږي چې لګولي تاسو کې چې نه لګي د ته اندازه نه ده دی دا چې وکړي نو ورپسې بیا وایي ولا تسرفو اسراف مه کوئ یعنې د مال زکات عشر او زکات دا ورکوئ د لو پروز باندې د درمز نه دا تقسیم کوئ ولا تسرفو اسراف مه کوئ دا کوم اسراف ده خدا اسراف دی صورت کې رستو راځي چې مشرکانو به په غله کې دوه ټوپکي جوړ کړل نو ویل به هذا لله بزعمهم وهذا لشرکائنا دا یو پکې د الله د نوم ده او دا بل زمونږ د خدایانو د نوم منښته ده د غیر الله د نوم منښته به وه دې ته اسراف وایي کله چې یو سړی توحید بیانوي او دا وایي چې دا چل مه کوئ
نو زمونږ علاقو کې آسان نوم دی چې دا پنجپیرې د استاد د استاد پخوا به ویل دا دیوبندي دی، کله وی دا وهابي دی، کله وی دا حدیث دی. دا نومونه دي دا خو د الله د کتاب مسله ده. دا مسله خو نه عبدالوهاب نجدي کړې ده، نه د پنجپیري مسله ده، نه د دیوبند مسله ده. دا د الله د کتاب د سورۃ الانعام خبره ده. اوس الله خپل کتاب کې دا وایي چې اسراف به نه کوئ. مفسرین وایي اسراف دلته څه دی؟ اسراف دی نظر د غیر الله، دا الله نه سوا د ول د نوم منښت به نه لا تسرفو. او وجه د هغې دا ده چې انه لا يحب المسرفین. الله ګورې داسې مشرکان نه خوښوي. دا مشرک ورته وایي، یعنی د الله د نوم نه سوا د بل د نوم منښت یې کړې ده، الله دې نه خوښوي. و دا غړومبنۍ معنی شوه کومه چې ما اول کې کړې وه چې اسراف منې بېجا استعمال، دا بېځایه استعمال دی. د عبادت لایق یو الله دی، او یو سړی الله پرېږدي او د بل د نوم خرچه کوي، نو دی عبادت غیر الله ته کوي او دا شرک دی. لکه څنګه چې قوم لوط ته مسرفین ویلي ولې هغې جنسي تعلق د زنانو په ځای نارینهو سره ساتو، نو هغې ته هم قرآن مسرفین وایي او دې ته هم مسرفین وایي. دغه شان مطابق یو آیت بل هم دی، خو انشاءالله به آینده جمعه وایو. قولوا قولي هذا استغفر الله لكم جزاء المسلمين.